عزیزان و محترم عمر د انسان قیمتي سرمایه ده که یو انسان په دنیا کې یا بس وخت تیروي او د آخرت لپاره د نیکو اعمالو توخا نه تیاروي نو په دې سره د قیمتي سرمایه عمر ضایع کیږي. یو بزرگ یو واقعا نقل کوي چې زما د هدایت سبب د واوري برف خرڅول کې جوړ شو. خلکو ورته وویل چې هغه څنګه. دې بزرگ ورته واقعا بیان کړه چې ورځ د اوړي په موسم کې زه په بازار کې تیریدم. یو سړي واوره خرڅوله چونکې په دې ورځ باندې باران شوی و. موسم ډېر یخ و. خلکو ورنه واوره نه اخیستله. د خو لږ وخت انتظار وکړو هیچا ورنه واوره وانغسته. اخر د اوچت اواز سره وویل اے خلقو په هغه چا باندې رحم وکړئ چې د چا سرمایه ویل کېږي، یعنې زمانه دا واوره واخلئ. دا خو زما ټوله سرمایه ده او هسې ویل کېږي. دا بزرګ وایي چې کله ما د دې کس دې خبرې ته سوچ وکړو نو زما سره دا احساس پیدا شو چې کله د سره د خپلې سرمایه ویل کېدو دومره فکر دی نو پکار دا ده چې زه خو د دې خپلې سرمایه عمر فکر وکړم. زما عمر هم هسې فضول کارونو کې ختمېږي. نو دا بزرګ وایي چې د یوې ورځې نه پس ما بیا عبادت شروع کړو. نو عزیزانو محترمو الله پاک موږ تاسو ته زندګي راکړې ده. الله پاک موږ تاسو ته عمر راکړی دی چې د دې عمر نه د دې زندګۍ نه د دې صحت نه پیدا والو او خپل زندګي د الله جل شانه لاندې تیر کړو او د نبی علیه السلام په سنت طریقو باندې خپل زندگی تیر کړو. عزتمندو دا د دنیا دا زندگی ډیره مختصر ده او مونږ ته یو داسې سفر را روان دی چې هغه ختمېدونکی سفر دی. عزتمندو د هغې سفر دپاره تیارې کول پکار دی. الله پاک دې ماته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او تاسو ته